د مرګ نه مخکې پردی حق ورکوي. ګورئ دا وګورئ ګنې بیا به هم دغه معاملې ښه دا په اسلام آباد کې واقع شوې ده. واقع څه ده جناب؟ په یو کس باندې پردی قرض او دغه تورو خاورو قبر ته ورکوزوي او هغه خلک پسې راغلي او څه ورته وایي د باندې زمونږ پیسې دي لامې سپارئ دې تورو خاورو ته د وړوکي کور ته یې لاسپارئ مه چې د دنیا د سترګې پټې کړي. د ټولو نه مخکې موږ له خپلې پیسې راکوئ. الله اکبر کبیره. ته راته دا ووایه که نه چې دا انسان لاړی الله دې زموږ د ټولو مغفرت نصیب کړي خو چې په داسې حالاتو کې دنیا نه لاړی که نه پردی حق پې مړه نو ته ووایه ده به الله بخشش وکړي. یاد ساتئ ګورئ یقین وکړه په دنیا کې ول الله د رسوایه زندگی ورکړه. ولې پردی حق په سر یوړو خپلو بچو ته پردی حق پرېښودو خپل کور والا ته نو څو کړو څو ته وینې زوی پرېښودې. دا زه نه وایم دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. تاسو ته پته ده یاد ساتئ ګورئ پردي معاملات پردي حق کې الله مخې نه راځي. ښه اوس مونځ دی حج دی وغیره دا د الله ذاتي حکمونه دي. کو انسان پکې کمی زیاتې کړی ممکن نه چې الله یې معاف کړي خو ګورئ کو پردی حق د باندې که نه یاد ساته ګورئ په دې کې الله مخکې نه راځي. ښه هغه وایي ستا او د دغې بنده معامله ده. الله اکبر کبیره. او تاسو ته پته ده حدیث مبارکو کې راځي قیامت کې چې بچا باندې د چا حقي نو یې نیکۍ به ترې اخلي حتی تر دې پورې چې دا عکس ګناهونه صرف پاتې شو نیکۍ ختم شي که نه نو یاد ساتئ بیا چې به د چا حقي نو هغه به ول خپل ګناهونه ورکوي او دی به یې اخلي. نو د الله بندګیانو د دې دنیا دپاره خپلو بچو دپاره مونږه خپل بچیم غر کړه او ځانم مونږ غر کو. یاد ساتئ ګورئ په 1 روپۍ کې به 200 منځونه قبول شوي دا ځي. ګورئ یو حقوق الله دی بل حقوق العباد دی. حقوق الله کې الله جل شانه د خپل سیړه نرمي ممکنه ده چې وکړي خو حقوق العباد د بندګانو په حقونو کې ګورئ یاد ساتئ الله ګورئ د سره کمی نه کوي. الله د دې په منځ کې نه راځي. نو یاد ساتئ ګورئ خپلو بچو ته وینې زوی مه پرېږدئ خپلو بچو ته حرامې مه پرېږدئ. حلال رزق لږه مې خپلو بچو ته یې پرېږدئ برکت به پکې الله چي. او یاد ساتئ هغه پلارانو ته زه وایم چې په جمداده باندې د خپلو بچو حقونه ادا کوئ. دا هم ګورئ پردی حق دی چې ته لاړ شي دنیا نه او د خپل لور او د خپل زوی حقونه دې نه ورکړي. یاد ساته دې کې هم نن الله تپوس کوي. ګورئ او یاد ساتئ کومو خلکو چې چا نه پیسې قرضونه اخیستي د الله بندګانو د مرګ څه پته نه لګي دا معامله به راسره ګورئ بیا کوي او د دوی حق هم سازېږي. او تاسو ته پته ده په جنازه کې اکثره اوازونه وکړي وایي خدای مو به د چا پې حق دي نو بس وایي بخښنه ورته وکړئ. هسې بخښنه ورته وکړئ په دغه ټایم کې چې تاسو وایئ چې بخښنه ورته وکړئ نو د الله بنده دی میت د مرګ نه مخکې دا ټولې خبرې اتلې وري نه ختمولې. نو جناب پردی حق ګورئ کبیره ګناه ده. دا ګورئ الله نه معاف کوي. تر څو پورې چې دغه بنده معاف کړی نه که نه نو الله دې نه معاف کوي. او بیا ګورئ غیبت نه دی دا هم ګورئ پردی حق دی. او بیا خاص کر د مړي د غیبتونو نه ځان وساتئ ځکه پردی حق ته ووایه ورشه وله لکه ما معاف که بس معاف کړي کي د غیبت او بیا د مړي غیبتونو سره به څه کوي. نو جنابو د پردي حق نه دی ګورئ مونږ مخکې ځان پاک کړو د مرګ نه مخکې دې مونږ ذات پاک کړو. دا خو د دنیا رسوایي دی کس ته الله خوښوي چې د آخرت رسوایي بسې الله دې مونږ ټولو ته دې توفیق راکړي چې پردي حق نه ځان وساتو. دا غټې خبرې دي بس الله دې مونږ معاف کړي.